اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو په یامې خیبر نیوز سره سرفراز دورانی جی یو ځل بیا سلامونه. د قاضي حسین میډیکل کمپلیکس کې دلته جی موجود یو څنګه چې نن تاسو ته پته ده د ډینګي ایشو چې کم دی روز پر ورځ سیوا کیږي لګیا دي. دلته جی د وخت کې موږ سره ډاکټر صاحب نیازلي صاحب دلته موږ سره موجود دي. نو راځي دې سره چې کم دی ډینګي په حواله باندې یو څو خبرې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب اول خو ډیره مننه تاسو جی دا یو جهان مننه تاسو موږ د دومره ټیم راکو. څنګه ډاکټر صاحب چې تاسو ته مو د ډینګي چې کم دی جی روز پر ورځ یو ایشو سیوا کیږي لګیا دي په دې باندې جی د رڼا هوا چوي تاسو. لاول خو ډېره مهرباني ستاسو راتګ چې تاسو په دې دومره غټه ایشو باندې زمونږ عوامو ته پیغام ورکوي. چونکې ډینګي موږ ته پته را چې دا تقریبا که یو کال نی نو دویم کال خامخا دا بیماری راځي او دا همیشه د دې نو په دې اګست ستمبر اکتوبر نومبر دا څلور میاشتې چې دي د دې موسم کې زیات یا خاص کر دا اوس چې کوم موسم دی دا ډېر زیات په پیک باندې دی. چونکې موږ قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس کې یو سوره ریوشي چې موږ دا دوه واډونه دي تیار کړو یو میل او یو فیمیل لا. نو موږ سره کرنټلی چې دی تقریبا د 22 پیشنټس گنجائش دی. دی وخت موږ سره تقریبا 21 پیشنټ دي ځکه چې موږ یو شپږ او پیشنټ یو هغه سټیبل او هغه ډیسچارج کړو. دی وخت موږ سره صرف 2 پیشنټ دي چې هغه لږ کمپلیکیټ شوي دي د ډینګي د وجې. نور حالات سټیبل دي. موږ سره کیپیسټي خو چې کومه ده نو هغه د ټول نوخار نشي پوره کولی ځکه چې نوهار ډېره لویه علاقه ده. نو زما خو چونکې زه دلته فوکل پرسن یم میډیکل سپیشلیسټ یم زما به دا درخواست دی ډسټرک هیلث آفیسر ته مو او نورم چې د کم هیلث محکمه څوک پالیسي دا ډیل کوي چې کم از کم دا پیری هاسپټلز چې کوم جي چې دا ایټ لیسټ دی کې د ډینګي سہولت ورکړي شي. نیازلي صاحب دا راته وایي چې روزانه پیشنټ راځي که نه څو ورځې پس راځي؟ بالکل تقریبا روزانه 9 حوالې 10 پیشنټ مونږه انټرټین کوو ایډمیشن حوالې سره. داسې خو اسه تقریبا 20-25 هاسپټل ته ډیلی پیشنټ راځي. په دې 20-25 کې تقریبا 9-10 چې دي هغه د ایډمیشن قابلی او دا 10-11 چې دي دا مونږ کور ته لیږو ټریټمنټ سره او فالو کوي. صحتیاب څومره صحتیاب کیږي؟ صحتیاب خو تقریبا 99% خلک صحتیاب کیږي خو چونکې تکلیف ډېر ورکوي خاص کر تبه وجود درد او بېدمي الټې پکې ډېرې زیاتې یا او د سر درد او تبه چې دی نو بالکل ورځې خو داسې تبه چلیږي کله نا کله خو په دوايانو به هم اثر نه کوي. نیازلي صاحب دا راته وایي چې دا ډینګي ټول پیشنټ دي او دې وارډ باندې سپرې کیږي؟ جی بالکل دلته خو چونکې موږ بیډ نیټ لګودلي دي دلته سپرې ایس هیڅ ضرورت نشته لري. دا په کرونا کې دا سپرې ضروري وه هغه انټیسیپټیک موږ استعمالو د دې لپاره صرف یو بیډ نیټ کافي دی. ایون دا بیډ نیټ کدي کور کې استعمالي یا نو دې ته به ډینګي نه ډېر محفوظ وي. ډاکټر صاحب ډینګي لامحات څه دي؟ علامات تاسو خبره کوي؟ علامات داسې چل وي چې جی ټولو نه مخکې دی کې تیزه تبه یا 103-104 پورې ټمپریچر پکې د سر درد پکې ډېر زیات وي د سترګو کې سوروالی راځي یا د جوړونه ډېر زیات خوږي. ټول خلک بیډ نیټ استعمالي موسپل یوز کوي په کور کې چې ورکر کمې ولاړې اوبري چې هغه ډېرې 24 نه 48 غنټې نه ساتي چې هغه تویي او بیا نورې اوبه دغه کوي. خوشحال اوسئ. قدرمن پروګرام چې راټولم ډاکټر نیازلي صاحب ډېر ښایسته خبرو کو د ډینګي په حواله باندې چې کوم هغه د پبلک ته میسج ورکو ډېر ښایسته میسج ورکو. هغه ډاکټر صاحب دا خبره مو چې تاسو خپل د کمرو کې چې کم دی تاسو سپری استعمالوي او بل تاسو چې کم دی دا څومره چې دا کم د اوبه چې کم دا ولاړ د اوبه چې کم دی تاسو بالکل هغه مپرې دی صفا اکثر تاسو وګورئ د ډینګي بدلوي تاسو بل تاسو چې کم دی تاسو وګورئ د ډینګي ماشه که تاسو وګورئ د دې صرف 2 ټیم وي دا خو ماته پته ده. یو سر دا فرست ټیم کې چې کله اوزي او دا صفا بو باندې کینی دا اگي اچي بل د دې چې کم دی ماخام ټیم دی چې کله دی صفا بو نور چې کله پریوځي نو دا ماشه چې کم دی په دې و باندې کینی نو کوشش کوئ که تاسو خپل ځان خپل احتیاط کوئ. جی کیمرامین ټیم سره سرفراز دورانی په یامې خیبر نیوز نوشهره.